چې دغه 3 کاله په افغانستان کې د امارت اسلامي یا د افغان طالبانو چې کوم واکمني تیر شوه د امریکې د تلو نه پس او د افغان طالبانو د واکمني راتلو پورې تر اوسه پورې می کومې ګټې ترلاسه کړې دي؟ په 3 کاله کې څه وشو، څه بدل شو؟ افغانستان کې جګړه وه. افغانستان کې په ورځ کې له 100 نه ډېر ځوانان په جنګ کې وژل کېدل. ناامني وه. په افغانستان کې فساد و، په افغانستان کې غصب و، په افغانستان کې په ډېر غټې ستونزې مخدره مواد و. خو افغانستان چې کله د اسلامي امارت حاکمیت ته ورغی، لاس اول کار چې وسو هغه دا و چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل. یو کوم داسې افغانستان ته امنیت راغی، سرتاسري امن ټینګ شو. دوه درېیم داسې په افغانستان کې یو واحد حکومت منځته راغی چې هغه شیندلی یو افتراق او اختلاف نه لري. درېیم داسې د مخدره موادو په وړاندې جدي مبارزه وسوه. څلورم داسې د افغانستان د اقتصاد لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شول. او پنځم داسې د افغانستان خاوره محفوظ کړی شو. هغه ستونزې او مشکلات چې پخوا به پیښېدل د هغو مخه ونیول شوه، او همداراز د غصب مخه ونیول شوه، د فساد مخه ونیول شوه، او اسلامي حکومت حاکم شو. دا ټول د افغانستان د خلکو هیلې او غوښتنې وې، او هغه کار تر حده پورې شوی. البته دا کافي نه ده، نورم باید په مخ لاړ شو، خو تر ډېره پورې شوی. خو تر اوسه پورې چې د امارت حکومت په رسمیت تسلیم نکړل، وای نه پیژندل، علت یې څه دی؟ کوم خنډونه دي په منځ کې؟ واقعي خبره دا ده چې یو د رسمیت پیژندلو اعلان ده، یو د رسمیت پیژندلو تعامل ده. عملاً موږ سره ډېر هیوادونه په تعامل کې دي. نږدې 40 هیوادونه له موږ سره عملاً سفارتخانې لري. زموږ سفارت په هغو هیوادو کې د هغو زموږ په هیواد کې د تجارت لرو، ترانزیت لرو، سفرونه لرو، رسمي درس لرو. هغه ټول شیان چې رسمیت غواړي هغه ټول شیان سوي دي، ولې یو اعلان نه ده سوی. البته ځینې هیوادونه چې اروپا او امریکا ده، طبعا هغوی موږ سره 20 کاله په جنګ کې پاتې سوي دي. نو هغوی 20 کاله هغوی له موږ سره په جګړه کې پاتې سوي دي. طبعا هغوی به ځینې عقدې او ځینې کینې لري، ورو ورو به هغه هم حل سي، خو تر ډېره پورې دا کار سوی. او لویه خبره هم دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې د دې خبرې معنی چې ګرځېدلې، هغه امریکا ده چې موږ سره وخت په جنګ کې وه او موږ سره په مخالفت کې وه. هغه دې ته اجازه نه ورکوي چې ځینې سازمانونه لکه ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه چې په هغو سره په پیمان کې دي. چین خپل سفیر هم ټاکلی دی په کابل کې ناست دی. د داسې په لیتیم په قانونو کې، د کاپر چې کوم د دات په قانونو کې دي، په هغې کې خپله سرمایه‌کاري هم کړې ده. آیا تاسو داسې خو نه ګڼئ چې د چین سره مو کمې ښې اړیکې دي، دغه مو د باقي یا د امریکا د تسلیمیت کولو په دغه کې یو خنډ دی؟ نه، داسې نه ده. موږ نه غواړو افغانستان د رقابتونو په ډګر بدل سي. موږ نه غواړو افغانستان د نورو هیوادونو د سیاستونو میدان سي. موږ له ټولو سره ښې اړیکې غواړو. لکه څنګه چې چین سره غواړو سرمایه ګزاري وکړي په افغانستان کې، تجارت وکړي له افغانستان سره، ډیپلوماټیک اړیکې ولري. داسې له امریکا سره هم غواړو، داسې له اروپا سره هم غواړو، داسې له روسیې سره هم غواړو، داسې له نورو هیوادونو سره. موږ سیاست داسې نه تحریک کوو چې هغه د یو هیواد سره ډېر لاند سو، بل هیواد سره لرې سو. او زموږ له خوا ټولې هڅې هم شوي دي چې امریکې سره تعلقات ښه سي. ولې هغوی تر اوسه وړاندې نه دي راغلی، خو د هغوی موضوع ده. ولې موږ انتظار هم نه سو پاتې کېدلی. موږ د هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړوو، خو دا اړیکې به د بل هیواد په ضد نه وي. موږ مستقلې اړیکې غواړو او د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ اړیکې. مجاهد صاحب، پاکستان مو ګاونډي هیواد دی. د مخکې نه مو تعلقات کله ښه کله بد، څه ادارې هم دا وایي لګیا دي چې تاوتریخوالي کې اضافه راغلې ده، او د هغې علت دا دی چې پاکستان دا نیوکې کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم خلک دی هغه ناست دی او په پاکستان کې بریدونه کوي. د دغې ستونزې د حل لپاره مو، د حل لارې لپاره مو، زموږ له خوا نه خو د پاکستان سره د ښو اړیکو خبره ده. موږ غواړو پاکستان سره د ورورۍ او اخوت اړیکې ولرو. پاکستان زموږ یو همسایه هیواد ده. پاکستان سره موږ ګډ ژبه لرو، ګډ مذهب لرو، ګډ اوسېدل لرو. دواړه هیوادونو په څنګ کې سره اوسېږو، ګډ تجارت لرو، ګډ فرهنګ او ثقافت لرو. نو دومره مشترکات چې موږ پاکستان سره لرو د نور هیوادونو سره د افغانستان نشته. نو ښې اړیکې موږ غواړو، دا ضرورت ده. موږ هم ضرورت ده، پاکستان هم ضرورت لري. او د پاکستان ولس هم موږ پوهېږو چې هغه د افغانستان د ولس سره دوست او ورور هیواد، ورور ولس ده. خو افسوس دا ده چې ځینې اقدامات چې پاکستان کې کېږي، اوس د ټي ټي پي موضوع په پاکستان کې نوې موضوع نه ده، د 20 کالو موضوع وه. خو هم ټي ټي پي په پاکستان کې جګړه کړې ده، عملیاتونه یې سوي دي په وړاندې.
ضرب عذاب او چې عملیاتونه پاکستان دی په وړاندې کول تیرو کلونو کې هغه ستونزه ستا هلته ده. داسې کله ډېری کله کمیږي دا خو دغو د ځواکونو د امنیت خبره ده. نو خو افسوس دا ده چې هغوی دا ملامتي د هرې پېښې په افغانستان باندې راوړي. دا بې اعتمادي را پیدا کوي. موږ غوښتنه دا ده چې هغوی باید د خپل امنیتي ځواکونه متوجه شي، د خپل امنیت دپاره پولیس لري، استخبارات لري، ځواکونه لري. نو یو پیښه چې په بنو کې کېږي، یو پیښه چې په وړاندې بل سیمه کې کار کې کېږي، د هغه مسؤل باید ولې افغانستان وي. او افغانستان خو چاته اجازه نه ورکوي چې د دې جنس څوک بارونه وتړي هلته لاړ شي جنګ. موږ د جنګ طرفدار نه یو. موږ هېڅوک هم نه پرېږدو چې افغانستان له خاورې استفاده وکړي د پاکستان یا بل هېواد په وړاندې. دلته ډېر جدي یو او که چېرې دوی کوم معلومات تر هغه د موږ سره شریک شي چې کوم برخه کې دوی ستونزه لري. خو دغه تورونه لګول، په رسنیو کې خبرې کول او داسې څه چې هغه د ولسونو ترمنځ هم خوابدي را پیدا کوي، هم بې اعتمادي را پیدا کوي، دا په تاوان بولو. موږ له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو. وزیر صاحب، د مخکې مو د ټي ټي پي سره په خبرو اترو کې د سالسۍ او کردار ادا کړی و، سمودا هغه خبرې اترې چلېدلې وې خو بیا کامیابۍ طرف ته لا نړې. تاسو څه ګڼئ بیا داسې کوم څه منصوبه یا پلان لرئ چې تاسو په دغه ستونزې په حل لپاره د سالسۍ څه کردار ادا کوئ؟ دا هغه صورت کې موږ سالسۍ کولی شو چې پاکستان وغواړي. پاکستان حکومت کله موږ نه وغواړي او پاکستان هیله ولري چې موږ سالسیت وکړو، بیا به موږ د دوه ورونو ترمنځ حتما موږ خپل کوشش کوو. مجاهد صاحب، دغه کار مو څنګه وکړو؟ په دومره لږه موده کې مو د پوسټ چې کوم فصل دی هغه مو څنګه ختم کو؟ ورسره دا هم راته که ووایئ چې کوم دغه سره تړلي چې کوم زمیندارانو یا کاشتکارو هغو ته مو کوم بل روزګار ورکړی دی که مو نه دی ورکړی؟ اصلي موضوع دا ده چې موږ د مخدره موادو د معافینو یا د کوکنارو د کښت په وړاندې ډېر جدي ګام واخیست. دا مو ځکه واخیسته په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په احتیاط باندې بوخت او په معتاد شوي وو او افغانستان نه ډېر زیات مخدره مواد تولیدېدل هر کال نورو هېوادو ته تلل. انسانانو ژوند په خطر کې اچولی وو. نو د دې په وړاندې موږ ډېر جدي مبارزه وکړه او خپلو کښتګرو ته مو چې دا کښت ونه کړي. هغوی د خیر چې ټول افغانان د دې کښت نه منصرف شول. لږ لږ که چېرې شوي دي هغو په وړاندې اقدامات شوي دي، مخه یې نیول شوې ده. قاچاق هم بند شوي دي، خرڅلاو هم بند شوی، تجارت هم بند شوی، ټول شیان. خو افسوس دا ده چې هغه هېوادونه چې له دې نه متاثره وو، د مخدره موادو نه، د افیونو نه، د پوډرو نه متاثره وو، هغوی له تر اوسه په افغانستان کې هېڅ کومک همکاري نه ده کړې. او دا د هغو ذمهواري ده، ځکه دا کښت که بیرته دلته شروع کېږي یا بیا د قانون مجبوره کېږي دا کښت وکړي، دغه ملکونه بیا ټول ضرر کوي. نو شرعي نمو ډیره زیاته ټیټه شوې وه، څه منفي 20 ته رسېدلې وه. اوس دا 3 کاله چې تیر شو نو څه نه څه بیرته پرمختګ کړی دی، اوس څه منفي 6 ته بیرته راغلې ده. موږ د افغانستان اقتصاد انشاءالله په ښه لوري باندې روان کړی ده او امید لرو چې لا ښه شي، لا بهتره شي. اول دا په افغانستان کې کله چې موږ حاکمان شو، دغه د تورم ورته وایو، تورم اقدام ډېر لوړ و، 0 ته 6 ته راټیټ شو. دوم دا ده چې په افغانستان کې صادرات چې وو د افغانستان نه کوم شی د باندې ووت، د باندې ملک ووت، هغه په کال کې 800 میلیونه ډالر و. 800 میلیونه ډالر یعنې 1 میلیارډ هم نه پوره کېده. په اسلامي امارت اول کال کې دا 1300 میلیون ته ورسو، دوم کال کې 2 میلیارډ ته ورسو، دریم کال کې بیا هم 2 میلیارډ ته دا رسېږي انشاءالله. نو دا معنا لري چې موږ ډېر صادرات وو او ورسره مو واردات هم ډېر شو، ځکه په بازارونو کې د افغانستان ټوله پریماني ده. غذایي مواد شته، تیل شته، ګاز شته، هغه ضرورتونه چې خلک یې لري مواد ډېر پریمانه دي او ټیټ ارزان هم دي. د سیمې په کچه باندې په افغانستان کې ارزاني ده. بل د افغانستان د کرنسۍ حفاظت مو ډېر ټینګ وکړ، ډېر ښه پالیسي مو ورته غوره کړه، بانکي پالیسي مو ورته وایو. هغه مو د افغانستان پیسه وساتله، قیمت یې لوړ وساتل شو. اوس هم په 80 او 1 کې د ډالر په مقابل کې دا ډېر ښه ده. یو وخت دا 130 ته ورسېد، بیرته کنټرول کړ. او بل دا چې په افغانستان کې موږ د قاچاق مخه نیولې ده، د غیر قانوني تګ راتګ او تجارت مخه نیولې ده. او په مالونو ټولېدو کې په ګمرکاتو کې ډېر شفافیت موجود ده. لوی سرکونو باندې کارونه شروع کړو، ورو ورو د اقتصادي حالت ښه کېږي، هم ښاریات نوي کېږي، جوړېږي، هم بعض ښارونه سرکونه جوړېږي، هم اقتصاد ته ولاړ ده. خو دا چې 40 کاله یو ملک ویجاړ او خراب شوی، دا په 1 کال او 15 کال زر نه جوړي. امید ستاسو په 10 کالو 15 کالو کې موږ لوی تحول په افغانستان کې وینو، ښه اقتصاد وینو، که بیکاري ختمه شي، افغانان په ښه وضعیت کې شي انشاءالله. د پاکستان او افغانستان چې کوم د تورخم پوله ده،
په دغه باندې تاو ترخواله را مخې ته کیږي. اوس هم څو ورځې مخکې یو پیښه داسې مخې ته راغلی وه. دغه چې کوم په پوله باندې تاو ترخواله راځي، د دې سره چونکې چې داسې وشي نو بارډر بند شي. بارډر چې بند شي نو عام وګړي که هغه د پاکستان نه افغانستان ته ځي او که افغانستان نه پاکستان ته راځي، بارډر چې بند شي هغو ته هم ستونزې وي. د دغه د حل لارې دپاره مو مجاهد صاحب د پاکستان حکومت سره کومې داسې ناستې نشي کېدی چې موږ ډېر کوشش کړی دی چې دا کار وشي چې پاکستان سره مشکلات جوړ نه شي. پوله باندې موږ دا خبرې کړې دي. یو افسوس کوو چې پاکستان کې یو ثابت حالت نه ده. هلته یو حکومت راسي، یو پالیسي غوره کړي، یو څو ورځې بعد بل حکومت نه وایي چې هغه بیا بله پالیسي غوره کړي، یو څو ورځې نور بیا بل حکومت هغه بیا بله پالیسي غوره کړي. پوځي برخه کې هم دوی تغییر او تبدیل لري، پالیسیان یې بدلېږي را بدلېږي. نو افغانستان نهڅ کولی چې ځان عیار کړي او سره کوشش کوي. موږ بیا هم غوښتنه کوو چې دا پولې موضوع د تجارت موضوع ده باید د سیاسي قضیو نه جلا وساتل شي. که پاکستان شکایت لري یا زموږ سره ستونزه لري، په خپل ځای کې وکړي، خپل ځای کې حل هم پیدا کړو. خو د دروازو بندېدل، د تجارت بندېدل هم پاکستان تجاران متاثره کیږي، هم د افغانستان تجاران متاثره کیږي. نو نتیجه کې دواړه اړخ ته تجاران او عام خلک زیان کوي، حکومتونه زیان نه کوي. نو موږ له پاکستاني اړخ نه دا غواړو چې داسې قضیې د تجارت او د ترانزیت نه لرې وساتي.